الله الرحمن الرحیم پارا نمبر 18 سورت فرقان آیت نمبر 10 صفحہ 575 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بركت ورکون کې دې هغه ذات ان شاء کچری اغواړي جعل لك نجوړ بکی تا د پارا خيرا من ذلك ډیر خالدین جنات باغنا تجري چې بهیږي با من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه ويجعل لك او جوړ بکی تا د پارا قصورا محلنا بل كذبوا بلکې دی دروغ وګڼلو بالساعة قیامتا واعتدنا او تیار کړی دی مونږه لمن کذب هغه چا دپاره چې دروغ ګڼي بالساعة قیامت لره سعیرا دوزخه اذا رأتهم هر کله چې دی وویني من مكان بعيد دلري زينا سمعوا لها نؤور بعدها تغيزا أواز قهر وزفيرا أو دقريدو وإذا ألقوا أو هركلة شيدي ورغرد ولشي منها لدينا مكانا ضيقا تنسيتا مقرنين ترلي الشبي دعوا هنالك دیب بلی دغلتکی ثبورا مرگ لرا لا تدعو اليوم مغوارین نرس ثبورا واحدا یوم مرگ ودعو اغواری ثبورا كثيرا دیر مرگنا قل ورطو فرمایا اذالک آیدا خیر خدی ام جنة الخلد یا جنت همیشه والی التي هغشي وعد المتقون وعده کړی شوي متقیانو سره كانت لهم وبدی دپاره جزاء ومصيرا بدلا او زید ورتلو لهم د دې متقیانو دپاره فيها بدی باغونو کې ما یشاءون پر افستا باندې وعدا یو وعده مسئولا چې فیصله کړی شوې ده بسم الله الرحمن الرحیم مخکینی سبق کې کافرانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې قسم اعتراضات هغه کړیو
او پاغی کی یو دا اعتراض هم راغلیو چې د دې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بهترین خزانه او بهترین باغ او بنگله وي چې په هغه بنگله کې هغه محل او باغ کې دی اوسېدی او دی داسې غریب هغه نه وي او دغه شان یو اعتراض دا و چې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یو فرشته راشي او د سره دی ګرځي او خلکو ته دی وایي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی او دغه شانتی بل اعتراض هغه دا و چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوراک ولی کوي او بازار کې ولی ګرځي نو د هغې یو اجمالی جواب و چې الله تعالی د هغې اجمالی جواب ورکو چې دا دی کمې خبرې کوي الله فرمایل په دې تعجب پکار دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې دی کم تعجب کوي هغه خبره د تعجب نه ده ځکه هغه انسان دی خوراک به هم کوي بازار کې به هم ګرځي هغه انسان دی غریبي به پې هم راځي مالداري به پې هم راځي هغه انسان دی کله به ورسره څه وي کله به ورسره څه نه وي دا دی چې کم قسم اعتراضونه کوي نو تعجب په دی باندې پکار دی چې دی دومره زیات د قرآن مجید آیاتونه د دی مخکې نازلیږي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزې دی ویني او بیا هم اعتراضونه کوي نو دا اجمالی جواب تفصیلی جواب د دې دوو سوالاتو الله تعالی دې ځای کې ورکوي یو دا چې نبی علیہ السلام خوراک کوي او بازار کې ګرځي دویم دا چې د ده بنګلې ولې نشته نو د دې دوو سوالاتو جوابونه الله ورکوي او یو سوال هغه پاتې شو هغه دا چې د سره د یو فرشته وي او هغه د ګرځي او خلکو ته دی وایي چې دا د الله تعالی پیغمبر دی هغه نورو ځایونو کې ډېر ځله شوی دی د الله تعالی دې ځای کې هغه اعتراض نه نقل کوي د هغې ذکر به هسې اجمالا زه تاسو ته وکړمه چې نور ځایونو کې الله تعالی ویلی دی چې دې نبي علیہ السلام سره مونږه فرشته ځکه نه راستو چې که فرشته مونږ راواستوله او خلکو ته ووي چې دا د الله پیغمبر دی د ده خبره ومنئ او بیا هم د خبره چا ونه منله نو هغه فرشته به هغه ټیم په دی باندې بیا عذاب راولي هغه ټیم نو چې دا نبی علیہ السلام سره یو فرشته نه ګرځي او دا خلکو ته اعلان نه کوي چې دا د الله پیغمبر دی نو دا هم په دې خلکو باندې د الله تعالی یو احسان دی د احسان ځکه که فرشته راله اعلانات یې وکړه بیا چا ایمان راوړو بس بیا فرشته ډاري هغه چې کوم دی نو عذاب راولي نو دا د الله تعالی احسان دی دې وجه نه بل دا چې دی وایي چې یاره د نبي علیہ الصلوۃ والسلام بنګلې او محلات او باغونه ولې نشته نو الله تعالی په خپله وایي که زه وغواړم نو دا دی چې کوم باغونه او بنګلې یادی د دې نه ښه باغونه او بنګلې محلات دا به نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه ورکم د دې نه ښه داسې بنګلې او محلات به وي چې هغه به د دې په تصور او سوچ کې هم نه راځي لیکن الله تبارک وتعالی وی دا زه ولې نه ورکو نو د هغې وجهه احادیثو مبارکو کې راغلې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو پیره الله تعالی د غرونو فرشته راواستوله او ورته وی دا د غرونو فرشته ده هر قسم غرونه اجازت دې سره دی دا پیدا کولی شي ما ورته اختیار ورکړی د دې ته حکم وکړه چې تا ته د سرو زرو دا غر یا جوړ کی یا درته دا بدل کی د سرو زرو غر د اشاره وکړه اوس په دا غر هغه چې کوم دی نو د سرو زرو کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی یا الله زه دا خوښومه چې یو ورځ په خېټه باندې موړ شم چې ستا شکر ادا کم او دویمه ورځ په خېټه باندې وږېمه چې بیا زه صبر کوم او ستا ذکر کوم او تا یادومه عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که زه وغواړم دا غرونه به د سرو زرو شي او ما سره به ګرځي دا هم زه کولی شم ولیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نه دی خوښ کړی بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپله دعا کې ویلي دي یا الله زه مسکینانو غریبانانو سره محبت کوم اللهم انی احب المساکین